أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروعكم په مدد دنوم د الله چې عام او خاص مهربانه دی. الف لام میم الله پوهه دی په معنا د دې حروفو. الله هغه ذات دی لا اله چې نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغې نه بل څوک. الحی همیشه ژوندی دی. القیوم نظام چلونکی دی، مدبر د کارونو دی. نزل علیک الکتاب نازل کړی دی په تا باندې کتاب یعنی قرآن بالحق په رښتیا سره. مصدقا تصدیق کوونکی دی لما بین یدیه د هغې کتابونو چې مخکې د دې قرآن نه وو. وانزل التوراة والانجیل وانزل التوراة والانجیل او نازل کړی دی تورات او انجیل من قبل مخکې د دې قرآن نه. هدن هدایتو د پاره د توحیدو للناس د پاره د خلکو. وانزل الفرقان او نازل کړی دی جدا کوونکی د حق او باطل. ان نور صحیفې او وحی. ان الذین یقینا کسان کفروا چې کافران دي بآیات الله په آیاتونو د الله لهم عذاب شدید دوی لپاره عذاب سخت دی. والله عزیز ذو انتقام الله زورور ذات دی ذو انتقام بدلا اخیستونکی دی. ان الله یقینا الله لا یخفی علیه نه پټیږي په هغې باندې یا نشي پټېدی یا پټ نشي پاتې کېدی په هغې باندې شیون څه شی فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې. هو الذي الله غذات دی خاص الله غذات یصورکم فی الارحام چې درکوي تاسو ته په رحمونو کې شکلونه یا شکلونه جوړوي ستاسو په بچهدانۍ د میندو کې. یصورکم شکلونه درکوي تاسو ته یا شکلونه جوړوي ستاسو فی الارحام په رحمونو د میندو کې. کیف یشاء څرنګې چې وغواړي. لا اله الا هو العزیز الحکیم نشته حقدار د اولوهیت په غیر د هغه نه. العزیز زورور ذات دی الحکیم حکمتون والا ذات دی. هو الذي خاص الله هغه ذات دی انزل علیک الکتاب چې رالیږلی دی په تا باندې کتاب یعنی قرآن. منه بعضې د دې کتاب له آیات محکمات آیاتونه ښکاره معنا والا دي یا مضبوط دي. هن ام الکتاب دغه آیاتونه اصل د ټول کتاب دی. و اخرو متشابهات او نور آیاتونه پټې معنی والا دي یا متشابه دي. فاما الذین فی قلوبهم زیغ نو هر چې هغه خلک دي چې په زړونو د هغې کې زیغون کوږوالی دی. فاما الذین نو هر چې هغه کسان دي چې په زړونو د هغې کې کوږوالی او کجروي ده. فیتبعون دوی تابعداري کوي ما تشابه د هغې آیاتونو چې هغه پټې معنې والا دي. ابتغاء الفتنې دپاره د لټون د فتنې یا د طلب کولو د فتنې. و ابتغاء تاویله او دپاره د لټولو د حقیقت د هغې. وما یعلم تاویله او نه پوهېږي په حقیقت د هغې باندې په صحیح معنا د هغې باندې الا الله مگر الله پوهېږي. والراسخون فی العلم او پاخه او مضبوط خلق په علم د دین کې. یقولون دوی وای آمنا به من ایمان راوړی دی په هغې باندې. کل من عند ربنا دا ټول د طرفه د رب زمونږ نه دي. وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت او پند ناخلي مگر صفا عقل والا. ربنا لا تزغ قلوبنا دوی دا وینا کوي
ربنا ای زمونږ رب لا تزغ قلوبنا مکه کې زمونږ زړونه بعد اذ هدیتنا وروسته د دې نه چې تا هدایت راکړی دی مونږ ته په سمه لار دې روان کړي یو وهب لنا وبخې مونږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا پوخوالی په ایمان باندې رحمتا مضبوطوالی استقامت په ایمان باندې رحمت انک یقینا انت الوهاب خاص ته بخشش کوونکی ربنا ای رب زمونږه انک جامع الناس یقینا ته راجمع کوونکی د ټولو خلکو الیوم په داسې ورځ کې لا ریب فیه چې شک نشته دی د هغې په راتلو کې ان الله یقینا الله لا یخلف الميعاد خلاف نه کوي د خپلې وعدې ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی لن تغني عنهم لرې به نه کې د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم نه بچیان د دوی من الله د عذاب د الله نه شیئا ذره بره هېڅ شی واولئک هم وقود الناس واولئک هم وقود النار واولئک او دا کسان هم دوی وقود النار دوی خسو خاشاک د اور دي کداب آل فرعون حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی والذین من قبلهم او د هغه کسانو چې د دوی نه مخکې وو کذبوا بآیاتنا دوی نسبت د دروغ کړی وو زموږ آیاتونو ته یا دروغجنې ګڼلي آیاتونه زموږ فاخذهم الله نو راګیر کړل الله پاک دوی لرا بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی یا ونیول دوی لرا الله په سبب د ګناهونو د دوی والله شدید العقاب الله څه عذاب ورکوونکی دی قل للذین کفروا ویا کسانو ته چې کفر کړی دی ستغلبون حاضر دی چې کمزور به کړی شئ تاسو وتحشرون او جمع به کړی شئ تاسو الى جهنم دوزخ ته وبئس المهاد او ډیر بس تیر کړی شوی دی دا جهنم او دا دوزخ قد کان لکم آیاتن یقینا نشته دی ستاسو لپاره عبرت فی فئتین التقطا په دوو ډلو کې کله چې یو بل سره مخامخ شولو فئتن تقاتل فی سبیل الله یوه ډله داسې وه چې هغوی جنګ کوو په لاره د الله کې و اخرى کافرتون او بل ډله چې هغوی کفر کوو یا بل ډله چې کافره وه یرونهم لیدل دوی هغوی لره مثلهم دو چند خپل رأی العین په لیدلو د سترګو سره یا ښکاره باره والله یؤید الله مضبوط بنصره په خپل کومک او مرستې او مدد خپل سره من یشاء چا لر چې وغواړي ان فی ذلک یقینا په دې کې لعبرة نصیحت او عبرت لأولی الابصار خاوندانو د پوهې لره خاوندانو د عقلونو لره زین للناس ښایسته کړی شوی دی او ډولي کړی شوی دی دپاره د خلکو حب الشهوات مینه د خواهشاتو من النساء د زنانونه والبنین او د زامنونه والقناطیر المقنطرة او د هغې خزانونه چې هغه جمع کړی شوي من الذهب چې د سرو زرونه دي والفضة او د سپینو نه والخیل المسومة او د اسونو نشاندار نه یا د اسونو ښایسته او د څرګو نه والانعام او د څاروو او د ډنګرو نه د چارپیانو نه والحرث او د فصل نه ذلک متاع الحیات الدنیا دا ټول لګونې نفع ده د دنیي ژوندو والله عنده حسن المآب خاص د الله سره ښایسته ځای د ورتلو دی قل ورته انبئکم بخیر من ذلکم ایا خبر درکم تاسو ته په غوره سره د دغې شیانو نه للذین دپاره د هغې کسانو اتقوا چې هغوی تقوا اختیار کړې ده عند ربهم په نزد رب د دوی جناتون جنتونه دي باغونه دي تجري چې روان به یې من تحت الانهار لاندې د هغې نه نهرونه د ونو تنو لاندې به نهرونه او ویالې او لښتې روانې خالدین فیها همیشه به دوی په هغې کې و ازواج بیبیانې به مطهرتون پاکې ساتلې شوې ورضوان من الله رضامندۍ د طرفه د الله نه والله بصیر بالعباد الله لیدونکی دی په بندګانو
یا الله لیدونکی دی بندګانو لرا. الذین کسان یقولون چې دوی وای ربنا ای زمونږ ربا اننا آمنا یقینا مونږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا بخنه وکړې مونږ ته د ګناهونو زمونږ ذنوبنا زمونږ د ګناهونو وقنا عذاب النار الله بچ وساتې مونږ د عذاب د اور او د عذاب د جهنم د اور نه. الصابرین صبر کوونکي دي والصادقین او رښتیني ویونکي دي والقانتین او تابعداري کوونکي دي والمنفقین او خرج کوونکي دي خپلو مالونو لره والمستغفرین او بخنه طلب کوونکي دي بالاسحار په وخت د پیشنبي یا چربانګي کې په وخت د سحر کې. شهد الله گواهی کړی د الله یا گواه دی الله انه لا اله الا هو په دې خبره چې نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه والملائکة او ملائکو و اولو العلم خاوندان د علم قائما په داسې حال چې ولاړ وي بالقسط په انصاف سره. لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه العزیز زورور ذات الحکیم حکمتون والا ذات دی. ان الدین عند الله الاسلام یقینا مقبول او قبول شوی دین غوره دین په نزد الله باندې الاسلام و اسلام دی. وما اختلف الذین اختلاف نه دی کړی هغې کسانو اوتو الکتابه چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی دی بغیا الا من بعد ما جاءهم العلم الا من بعد ما جاءهم العلم. وما اختلف الذین اختلاف نه دی کړی هغې کسانو اوتو الکتابه چې کتابو ته میلاو شوی دی الا من بعد ما جاءهم العلم مگر وروسته د هغې نه چې راغلی دی هغوی ته علم بغیا د وجې د ضد کولو نه بینهم خپل مابین کې. ومن یکفر چا چې کفر وکړو بآیات الله په آیاتونو د الله فإن الله نو یقینا الله سریع الحساب زر حساب کوونکی دی. فإن حاجوک که دوی جنګ جګړه کوي تا سره فقل ورته اسلمت وجهی لله ما تابع ګرځولی دی خپل مخ الله ته. ومن اتبعنی او هغه څوک چې زما تابعدار دی او زما تابعداري کړې ده. وقل ویو للذین کسانو ته اوتو الکتابه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی والامیین او امیانو ته اسلمتم آیا تاسو تابعداري کوئ فإن اسلموا که دوی تابعداري وکړه فقد اهتدوا نو دوی په سمه لار شو دوی هدایت وموندو. وإن تولوا که دوی مخ وګرځوو فإنما علیک البلاغ نو یقینا په تا باندې لازم دی رسول دنده وظیفه ستا رسول دی. والله بصیر بالعباد الله ویني خپلو بندګانو لره. ان الذین یکفرون یقینا کسان چې هغوی کفر کوي بآیات الله په آیاتونو د الله ویقتلون النبیین او مړه کوي پیغمبرانو لره بغیر حق په غیر د شرعي جرم نه. ویقتلون الذین او وجنی او مړه کوي هغه کسان یأمرون بالقسط چې حکم کوي په انصاف سره من الناس د خلکو نه. فبشرهم نو زیری ورکړه دوی ته بعذاب علیم په عذاب دردناک سره. اولئک الذین دا کسان دي حبطت اعمالهم چې تباه او برباد شوي دي عملونه د دوی په دنیا والآخرت په دنیا او آخرت کې. وما لهم من ناصرین نشته دی دوی لره هیڅ مددګار او مرسته کوونکی او کومک کوونکی. الم تر آیت نګورې الی الذین کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوی ده هغوی ته یوه برخه یوه حصه د کتاب د الله نه یدعون الی کتاب الله رابللی کیدی شي دوی کتاب د الله ته لیحکم بینهم دې دپاره چې پرېکړه او فیصله وکړي په منځ د دوی کې. ثم یتولی فریق بیا مخ اړوي یوه ډله ګرځي یوه ډله منهم د دوی نه وهم موردون او دوی همیشه ګرځېدونکي دي. ذلک بأنهم دا د دې وجې نه چې دوی قالو وایي لن تمسنا النار هیچېرې به راونه رسېږي موږ ته اور الا ایاما معدوده مګر ورځې شمارلې شوې وغرهم دوکه ورکړې ده دوی ته فی دینهم په باره د دین د دوی کې یا دوکه کړي دي دوی لره دین د دوی.
په باره د دین د دوی کې ما کانو یفترون هغه خبرو چې دوی به د ځانه جوړولې یا د دوی مشرانو به د ځانه جوړولې فکیف اذا جمعناهم نو څرنګه حال به وي د دوی اذا جمعناهم په هغه وخت چې رایوځای به کړو موږ دوی راجمع به کړو موږ دوی لیوم په داسې ورځ کې لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته دی د هغې په راتلو کې ووفیت کل نفس پوره به ورکړی شي هر یو نفس ته ما کسبت بدله د هغې عمل نه چې دی ترلاسه کړي او دی کړی وهم لا یظلمون په دوی باندې به هیڅ ظلم نشي کېدی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء ورته ووایه اللهم ای الله مالک الملک ته اختیارمند د باچاهۍ مالک د باچاهۍ تؤتي الملک ورکې باچاهۍ د دنیا من تشاء چا لره چې وغواړې وتنزع الملک او راکاږي او راوباسي اخلي باچاهۍ ممن تشاء د هغه چا نه چې ته وغواړې وتعز من تشاء الله عزت ورکې چا لره چې وغواړې وتذل من تشاء او ذلت ورکې چا لره چې وغواړې بیدک الخیر په لاس تا کې ټول خیر دی انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر څه باندې قدرت والا یې تولج اللیل فی النهار دننه کې شپه په النهار په ورځ کې ننباسي شپې لره په ورځ کې وتولج النهار فی اللیل او دننه کې ورځ په شپه کې یا ننباسي ورځ په شپه کې وتخرج الحی راوباسي ژوندي لره من المیت د مړینه د مړنا وتخرج المیت راوباسي مړي لره من الحی د ژوندي نه وترزق او روزي ورکې من تشاء چا لره چې وغواړي بغیر حساب حسابا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندی نیسي مؤمنان کافر لره په دوستانه باندې یا دوستانه دی نه کوي مؤمنان د کافرانو سره من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه ومن یفعل ذلک چا چې دا کار وکړو فلیس من الله نو نه دی دا د دین د الله نه فی شیء په هیڅ شي کې من الله د الله نه یعنی د دین د الله نه فی شیء په هیڅ شي کې الا ان تتقوا منهم تقا مگر په هغه وخت چې ځان بچ کوئ تاسو د دوی نه تقا په ځان بچ کولو سره ویحذرکم الله نفسه یره درکوي تاسو ته الله د خپل ځان نه وإلی الله المصیر خاص الله طرف ته ګرځېدل دي قل ورته وایئ ان تخفوا ما فی صدورکم که چیرې تاسو پټ ساتئ هغه چې ستاسو په سینو کې دي او تبدو یا یې ښکاره کوئ یعلمه الله عالم دی په هغې باندې الله پوهېږي الله پاک په هغې عالم دی پوهېږي په هر هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي والله على كل شيء قدیر الله په هر شي باندې قدرت لرونکی ذات دی یوم تجد كل نفس په هغه ورځ چې منده به کې بیا به مومي هر یو نفس ما عملت هغه څه چې دی کړي هغه عمل چې دی ترلاسه کړی من خیر د خیر نه محضرا حاضر کړی شوی وما عملت من سوء او هغه چې عمل کړی من سوء د بدۍ نه تودو لو ان بینها و بینه تودو چې ارمان دی وې په منځ د دې نفس او په منځ د دې ورځ کې تودو یا خوښوي به که چېرې وې په مابین د دې نفس او د دې ورځ کې امدن بعیده مزل لري یا واټن لري مسافه لري ويحذركم الله نفسه يره درکوي تاسو ته الله د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد الله شفقت کوونکی دی په بندګانو قل ورته ان کنتم تحبون الله که چیرې تاسو مینه محبت کوئ د الله سره فاتبعوني نو تابعداري وکئ زما یحببکم الله نو مینه به پیدا کړي تاسو سره الله مینه به وکړي تاسو سره الله ویغفر لمن یشاء بخښنه به وکړي چا لره چې وغواړي او او به بخي هغه څوک چاله چې وغواړي ویغفرو بخښنه به وکړي لکم ستاسو دپاره ذنوبکم ګناهونه ستاسو ویغفر لکم ذنوبکم او بخښنه به وکړي تاسو ته ذنوبکم د ګناهونو ستاسو والله غفور رحیم الله پاکوونکی مهربانه دی
قل ورته ان تحبون الله کو چیرې تاسو محبت مینه کوئ د الله سره فاتبعوني د الله حبیب زما سره زما تابعداري وکئ يحببكم الله مینه به وکړي تاسو سره الله ويغفر لكم ذنوبكم بخنه به وکړي تاسو ته د ګناهونو ستاسو الله پاک کوونکی مهربان رحم کوونکی ذات دی قل ورته اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله او د رسول فإن تولوا کو چیرې دوی مخ واړو فإن الله لا يحب الكافرين نو یقینا الله مینه نه کوي د کافرانو سره إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين یقینا الله غوړه کړی دی آدم علیه السلام نوح علیه السلام آل د ابراهیم علیه السلام اولاد د ابراهیم علیه السلام او اولاد د عمران علیهم السلام علی العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې یا علی العالمین په مخلوق د زمانې باندې ذریة بعضها من بعض نسل دی یا اولاد دی بعضها بعض داغی من بعض پیدا شوی دی د بعض نورنا والله سمیع علیم الله هر ساوری او هر څه باندې پوهه دی اذ قالت امرأة عمران کوم وخت کې چې ویلې ښځې د عمران علیه السلام ربي ای زما رب انی نذرت لک یقینا ما نظر منلی دی ستا دپاره ما نخته مې کړې ده ستا دپاره ما فی بطني هغه ماشوم چې زما په خېټه دی محررا آزاد کړی شوی د دین کار دپاره د دنیا د کارونو نه آزاد شوی دی فتقبل مني رب قبول کې زمانه انک انت السمیع العلیم یقینا ته خاص هر څه اوري العلیم او په هر څه باندې عالم او پوهی فلما وضعتها هر کله چې وزوي زیږوله هغه ماشومه چې پیدا شوه قالت هغه فرمایل ربي و زما رب اني وضعتها انثى یقینا زما ماشومه پیدا شوله یقینا ما وزیږو هغه جنۍ والله اعلم الله پوهیږي بما وضعت فهغه څه چې دې زیږولې ده ولیس الذکر کالانثی او نه دی هغه نارینه چې دې طلب کړی و غوښتلی و دی کالانثی په شان د هغې ښځې چې هغې جنۍ چې ورکړی شوې ده ده ته و انی سمیتها مریمه یقینا ما نوم کېښودو هغې نوم یې ښودلی دی هغې لره مریم و انی اعیدها یقینا زه پناه یې غواړم هغې لره بېکا په تا سره وذریتها اولاد الرجیم د شیطان رټلی شوي نه فتقبلها ربها نو قبوله کړه رب د هغې بقبول حسن په قبولولو ښایسته سره وانبتتها نباتا حسنا او را زرغونه کړل هغه لره لویه کړل هغه لره په زرغونولو یا لویولو حسنا ښایسته سره وکفلها زکریا ویسپارل هغه زکریا علیه السلام ته یو ځای کړه د زکریا علیه السلام او کفیل یې جوړ کړه د هغې زکریا علیه السلام کلما دخل علیها زکریا المحراب هر وخت کې چې ور داخل به شو ور وبنوتو په هغې باندې د هغې خواله به ور ونوتو زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانې ته وجد عندها منطبه کې د هغې په خوا کې رزقا روزي قال ادعو یا مریم ای مریمه انا لکی هذا د کوم ځینه دا رزقونه دي چې ستا خواته پراته دي قالت ویلې هو من عند الله دا د الله د خوا نه دي ان الله یقینا الله یرزق روزي ورکوي من یشاء چا لره چې وغواړي بغیر حساب بې حسابه بغیر د حساب نه هنالک دعا زکریا ربه د دغې وجې نه دعا وغوښتله زکریا علیه السلام د خپل رب نه یا دغه ځای کې دعا وغوښتله زکریا علیه السلام د خپل رب نه قال وی فرمایل ربي و زما ربه هب لي من لدنک وبخي ماته د خپل طرف نه ذریة طیبة اولاد او بچی پاکو انک سمیع الدعا یقینا ته اورېدونکی د دعای قبلونکی د دعای فنادته الملائکة آواز ورکړو هغوی ته ملائکه وهو قائم او دی ولاړو یصلي لمونځ کوو په المحراب په عبادت خانه کې ان الله یبشرک یقینا الله زیری درکوي تعالی را بیحیا په یحیا علیه السلام باندې په د الله نه ده وسیدن او سردار بی وحسورا او پاک لمنې بی یا بند کړی شوی بی ونبیا او پیغمبر بی
من الصالحین د جماعت د نیکانو نه به د ډلې د نیکانو نه به قال وی فرمایل ربي و زما رب انا یکون لی غلام څرنګ به کېږي مال هلک زما به څنګه ماشوم پیدا شي بچی به زما څنګه پیدا شي وقد بلغني الکبر او حال دا چې رسېدلی دی ما ته بوډاوالی الله زه بوډا یم و امرأتي عاقر او ښځه زما شنډه ده بچي نه راوړي قال الله فرمایل کذلک دغسې به یې تو کذلک ته به هم دغه شانې الله یفعل الله کوي ما یشاء څه چې وغواړي قال وی فرمایل ربي و زما ربه اجعل لي آیا مقرر که زما دپاره یوه نښه وګرځوه زما دپاره یوه نښه قال وی فرمایل آیاتک نښه سته الله تکلم الناس خبرې به نه کوې د خلکو سره الله تو فرمایل نښه ستا دا ده چې ته به خبرې نه کوې د خلکو سره 3 ایامین 3 ورځې الا رمضان مگر په اشاره سره واذکر ربک یادوه خپل رب کثیرا ډېر وسبح تسبیح وایه بالعشی بیګا والابکار او سبایی سحر او ماښام یا سبایی او بیګایی د الله اذکار وایه